Assalamu alaikum dear student, this is me Fazal Amin, and today we will discuss about a wave parameter. नन भाई इंशाल्लाह हम पे डिटेल वन डिस्कस करो चीज़ हम सारा वेव फेरोमीटर सतावई और कम बमुंगा डिस्कस करो दखिना. Wave parameter, those property with the help of which we can define a wave are called wave parameter. Wave parameter زموږ سره سدي دا بیسیکلی زموږ سره هغه پراپرټیز دي چې د هغې په ذریعه سره موږ یو ویو ډیفاین کولی. مطلب دا دی چې موږ پې څه کوو یو ویو پې کمپلیټلی ډسکرایب کولی شو. نو دغه پراپرټي ته موږ څه وایو؟ ویو پیرامیټر وایو. یا موږ داسې ویلی شو دوز پراپرټي with the help of which we can completely describe a wave. مطلب دا دی هغه پراپرټیز چې د هغې په ذریعه باندې موږ څه کوو یو ویو کمپلیټلی ډسکرایب کولی شو. نو دغه پراپرټیز موږ څه وایو؟ ویو پیرامیټر وایو. اوس زموږ سره بیسیکلی په ویو پیرامیټرز کې نمبر فرست زموږ سره دی ویو لینث دی. بیټا ویو لینث څه ته وایي؟ ویو لینث the distance between two consecutive crust or trough is known as wavelength. د دوو consecutive crust یا د دوو consecutive trough په منځ کې چې کومه ډسټنس وي دې ته موږ ویولنت وایو. لیټ سپوز دلته موږ ویو ډایګرام راکړل دی. په دې ویو ډایګرام کې زموږ سره د مین پوزیشن نه چې کوم په افر سایډ باندې د ویو فاټ دی د دې ته موږ څه وایو؟ کرسټ وایو. او چې کوم لوور سایډ ته دی دې ته موږ څه وایو؟ ټرف وایو. اوس د دوو کانسیګیټیو کرسټ مطلب دا دی چې د دې په منځ کې کومه شارټ ډسټنس وي دې ته موږ څه وایو؟ ویولنت وایو. یا د دوو کانسیګیټیو ټرف په منځ کې چې کومه شارټ ډسټنس وي دې شارټ ډسټنس ته موږ څه وایو؟ ویولنت وایو. دا چې دی موږ په لیمډا باندې ریپرزینټ کوو او د دې یونټ زموږ سره څه دی؟ میټر دی. مطلب دا دی چې دا موږ میجر کوو نو دا به موږ په میټر سکیلو. بل زموږ سره دی امپلیټیوډ دی. The maximum displacement on either side of the mean position. مطلب دا دی چې د مین پوزیشن نه که په هر سایډ باندې چې څومره میکسیمم ډسپلیسمنټ وي دې ته به موږ څه وایو؟ امپلیټیوډ وایو. ویو ډایګرام ته موږ راشو دا زموږ سره مین پوزیشن دی. د دې مین پوزیشن نه افر سایډ ته چې دا کم میکسیمم ډسپلیسمنټ دی دې ته موږ امپلیټیوډ وایو. یا دغسې چې دی دا زموږ سره دلته چې زموږ سره کم میکسیمم ډسپلیسمنټ دی دې میکسیمم ډسپلیسمنټ ته به موږ څه وایو؟ امپلیټیوډ وایو. امپلیټیوډ هم مونږ چې دی دا ډینیټ کوو په ایکس ناټ باندې او په ای باندې دا مونږ بیسیکلی ډینوټ کوو. او د دې یونټ زموږ سره د امپلیټیوډ یونټ هم زموږ سره میټر دی. مطلب دا دی چې مونږ امپلیټیوډ به هم په میټر کې میجر کوو. دغسې مزید زموږ سره بل دی ویو سایکل. ویو سایکل زموږ سره څه ته وایي؟ One complete round trip is called one wave cycle یا wave cycle. مطلب دا چې کله زموږ سره ویو یو کمپلیټ راوند ټریپ پوره کړي دې ته به مونږ سمپل ویو سایکل ویلی شو. یا مونږ وایو چې in wave motion the wave first move in one direction and then the other and return back to its original position. یا مطلب دا دی مونږ داسې ویلی شو چې and return back to its equilibrium position then one complete wave cycle will be completed. مطلب دا دی چې کله زموږ سره ویو په یو ډایرکشن کې موشن وکړي او بیا په بل ډایرکشن کې لاړ شي او بیا د اوریجنل پوزیشن ته راشي یعنی مطلب دا دی واپس د اکویلیبریم پوزیشن ته راشي نو زموږ سره به ون ویو سایکل کمپلیټ شي. نیکسٹ چې دی زموږ سره بیا فریکوینسي ده. The number of wave cycle completed in 1 second is called frequency. مطلب دا دی چې څومره نمبر اف ویو سایکل په یو سیکنډ کې زموږ سره کمپلیټ کېږي دې ته به موږ څه وایو؟ د دې فریکوینسي وایو.
लेट्स सपोज زموږ سره دا یو کمپلیټ ویو دی ون ویو سایکل دی اوس څومره ویو سایکلز چې زموږ سره په 1 سیکنډ کې کمپلیټ یا سمپل دلته به موږ که په سمپل پینډولم باندې واخلو نو تاسو به لږ ښه پوه شئ لیټ سپوز دا سمپل پینډولم زموږ سره راغلی د دې مین پوزیشن نه ایکسټریم ته اگین مین ته بل ایکسټریم ته اینډ نیکسټ بیا خپل مین پوزیشن ته راغلی صحیح شو دی ون ویو سایکل پوره کو اوس چې څومره ویو سایکل دا ون ویو سایکل شو چې څومره ویو سایکل دا په یو سیکنډ کې کمپلیټ کی یا چې څومره سایکل یا چې څومره اسیلیشن دا په یو سیکنډ کې کمپلیټ کی نو موږ به څه وایو دا د دې فریکوینسي شوه لیټ سپوز چې د دې 2 ټایم اسیلیشن وکړو مطلب دا دی نو دې فریکوینسي بیا څه شوه 2 شوه دې 1 ټایم وکړو په 1 سیکنډ کې دې یو ځل چې دی راوند ولګو مطلب دا یو کمپلیټ سایکل پوره کو نو مطلب دا چې د دې فریکوینسي 1 شو یا 2 شو 3 شو نو دغسې چې دی په ویو کې زموږ سره څومره ویو سایکل چې دی په 1 سیکنډ کې کمپلیټ شي زموږ سره دې ته به موږ څه وایو د دې فریکوینسي وایو بیسیکلی دا موږ ډینوټ کوو په اف باندې او د دې یونټ زموږ سره دی هرټز نیکسټ چې دی زموږ سره بیا ټایم پیریډ دی The time required to complete one wave cycle is known as time period. اوس زموږ سره د دې one wave cycle د completion لپاره چې څومره time required دی مطلب دا دی one wave cycle complete کیږي چې دې څومره time واخیستلو دې ته به موږ د دې څه وایو time period وایو دلته سمپل پینډولم له موږ راشو نو دلته زموږ سره چې د دې ون اسیلیشن دپاره دې څومره ټایم واخیستلو دې ته به موږ څه وایو د دې ټایم پیریډ وایو مطلب دا چې د ټایم ریکوایرډ ټو کمپلیټ ون اسیلیشن نو دلته به موږ وایو چې ټایم ریکوایرډ ټو کمپلیټ ون ویو سایکل از نون ایز ټایم پیریډ مطلب دا دی چې زموږ سره د یو ویو سایکل د کمپلیشن دپاره چې څومره ټایم پکار وي دې ته به موږ څه وایو ون یعنې ټایم پیریډ به ورته د دې وایو اچھا دا زموږ سره په ټي باندې موږ دا ډینوټ کوو او د دې یونټ زموږ سره سیکنډ دی سمپل ټایم دی چې د دې یونټ زموږ سره څه دی سیکنډ دی دغسې چې دی زموږ سره نیکسټ چې دی ویو سپیډ دی ویو سپیډ زموږ سره څه ته وایي the distance covered by a wave یا the distance traveled by a wave in 1 second یا per unit time مطلب دا دی چې په یونټ ټایم کې یا په 1 سیکنډ کې یو ویو څومره ډسټنس کور کړي زموږ سره یو ویو روان دی دی په 1 سیکنډ کې څومره ډسټنس کور کړو دې ته موږ څه وایو ویو سپیډ به ورته وایو represent کوي موږ په v باندې which is equal to distance travel divided by time taken simple دا خو زموږ سره د سپیډ دپاره دغه راغی اوس که په ویو فینام دغه کې موږ کو نو دلته زموږ سره ډسټنس چې کم کور کېږي نو هغه زموږ سره ان د فارم اف ویو لینث وي که نه نو هغه موږ ډسټنس موږ په لیمډا باندې شیفټ دغه کو او کم ټایم چې ریکوایر نو هغه موږ په ټایم پیریډ باندې ریپلیس کو او ډسټنس هم په لیمډا باندې ریپلیس کو نو مطلب دا دی وی از ایکول ټو لیمډا وای ټي اوس موږ ته پته ده چې ټي چې دی 1 اوور ټي چې دی 1 اوور ټایم پیریډ دا بیسیکلی زموږ سره برابر دی د فریکوینسي نو سمپل به موږ څه پټ کو دلته د 1 اوور ټي فضای باندې مطلب دا دی دلته د دې 1 اوور ټي فضای باندې به موږ اف پټ کو نو زموږ سره به راشي چې وی از ایکول ټو اف لیمډا او دا زموږ سره د ویو سپیډ فریکوینسي او د ویو لینث په منځ کې ریلیشن دی امید لرم چې تاسو به زما ویډیو خوښه شوي که تاسو دا اوسه پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل هم سبسکرایب کړئ ورسره بیل آیکن هم پریس کړئ چې مزید تاسو ته بیا د ویډیوز نوټیفیکیشن درځي Thank you.